नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल क़ाइदुनल अअज़म रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा शिफ़ाउल अय्यि अस्सुआल औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। द सोशल मीडिया सरा ताल्लुक़ लरुनको او د मजहब इस्लाम दावेदारो मुसलमानानो रुणो और ख्वगो मिनवालो द नेट पस्तरग बांदे कतुनको खल्को द ډیر ورځونه د ملګرو دا رای وا د ډیر وخت نه چې مونږ ته سوالاتو جواباتو ته ټایم راکې داغي یو طریقه ملګرو دا وکړه چې واتس اپ ګروپونه جوړ کړل تقریبا هر په دویمه درېمه ورځ باندې با مونږ جوابات ورکول خو بیا چونکې د واتس اپ یو ګروپ برابر شو هغه هم کافی نه او دویم هم برابر شو هغه هم کافی نه او درېم هم برابر شو بیا هغه هم نو کافی بلکې نورو ملګرو درخواست کو چې یاره مونږ پکې ځای کې بیا مونږ په هغه اکتفا وکړه چې دا کافي دي نورو وقت گنجایش نشته خو په هغه ګروپ کې به بیا دا ترتیب و چې ډیرو ملګرو به علمي د صرف نحوې منطق فلسفې او د تحقیق سره متعلق سوالونه هم کول نو بیا چې کم د تکمیلي ملګري دي کم تکړه تحقیقي علما طلبه او هغې ته ځان له ملګرو ګروپ جوړ کو هغې کې هم نور گنجایش نو نو د ډیر مصروفیت د وجې نه هغه ټول ګروپونه سر ته رسول لږ مشکل و داسې ورځې پکې هم اوس رالی چې په هفتو مونږ جوابات ونه کړل نو هغه به په خپل ځای باندې برحال وي خو د ډیرو مخلصو ملګرو زمون خوږ او محترم ملګری او زمون د دینی تحریک مونږ سره د رور په شانتې ولاړ ملګری شاهنشاه دادک لالا صاحب دغه رنګ بلال افریدی صدیق الرحمن توحیدی صاحب عبدالرشید توحیدی صاحب او دغه رنګ نورو مخلصو ملګرو رای دا و چې ملګری وایي چې په لایو د هم مونږ ته زمونږ د سوالاتو جوابات راکوي د هغې دوه طریقې یو خدا چې کمنټس کې ملګري سوال کوي زه جواب ورکوم کله کله به دغسې هم وي دویمه طریقه دا وي چې سوال د مخکې نه هغې وایي هفته نیمه مخکې او هغې باندې تفصیلي جواب کیږي نو بطور د ابتدا چې کومو ملګرو سوالات را لیږلي وو د هغې موږ مختصر جوابات تیار کړل انشاءالله آینده لپاره به بیا تحقیقی درسونه او کلیفونه او تحقیقی سوالات جوابات به ان شاء الله الرحمن کو اوس د الله سبحانه و تعالی په فضل باندې مونږ اول سوال طرف ترازو چې محمد جواد صاحب سوال کړی دی د ذل دیر نه او سوال داسې کړی دی چې کله یو سړی زمینداری کوي په اجاره باندې نو زمیندار د پټي مالک لا د کال اجاره ورکی او ورته ووایي چې ستا په دې پټي کې به زه کرونده کوم نو په دې صورت کې زکات په دې مالک باندې دی د پټي چې کم مالک دی چاته چې پیسې ورکړي که نه په دې زمیندار باندې دی چا چې فصل کرلی دی اور پټې سنبال کړی دی فصل ورته ملاو شوی دی یو خو دې کې مسله دا ده جمهور علماء لکه امام مالک رحم الله علیه امام احمد امام شافعی امام بخاری رحمهم الله رحمتا واسعتا کاملتا الف مره د دې رائے دادا
چې زکات په دې صورت کې یعنی عشر چې ورته وي دا په اجاره کوونکي باندې دی، یعنی کم سړی چې زمیندار دی مالک نه دی، چا چې فصل کرلې دی فصل اوریبو فصل ورته حاصل شو نو چونکې دته فصل حاصل شو اوس په د باندې عشر دی، زکات به دی ورکي. د پټي مالک خو پیسې اغستې دي هغه بیغمه دی، په هغه باندې زکات نشته. دا د جمهور او د دې ائمه رایه ده چې په هغه باندې زکات نشته په مالک باندې، بلکې په دې مستاجر باندې ده چا چې دا تجارتي معامله کړې ده او پټې سنبال کړې ده. د هغې طریقه به بیا انشاءالله نورو ځایونو کې واضح کړو. که چېرې هغه ځمکه هغه صرف د باران د اوبو په تمه وه، خپله خرچه پې د اوبو نه ده شوې، ټوله د باران په اوبو باندې شوې ده، هغې کې لسمه حصه ده یعنی لسمه روپۍ، لسم ټیم، لسمه ګېډۍ، دا په هغې کې چې کوم دی نو عشر دی، دا ورکې زکات دی. او که چېرته داسې وه چې تا پې د خپلو اوبو خرچم کړې ده یا د پې ارټ اوبه استعمال کړي دي، غویي کړاو کړی دی، یا در باندې ټیوبل پیسې راغلی دي یا مالیه راغلی ده، یا د چې کوم دی نو په څه مشیندرۍ سره پټي اوبه کړی دی، نو په دې صورت کې نصف عشر یعنی شلمه حصه ده، شلمه روپۍ، شلمه ګېډۍ، شلم ټیم یعنی شلمه حصه به بیا هغه عشر ورکولی شي. امام ابو حنیفه رحم الله علیه نه یو قول دا نقل دی چې هغه وایي چې دا پټې چونکې د دې مالک دی نو په مالک باندې زکات دی، عشر دی. خو محققین علماو دا قول رد کړی دی او صحیح قول هم د جمهورو دا دی چې دې ټایم کې په دې مستاجر باندې، په دې زرع کوونکي باندې او په دې زمیندار باندې عشر دی لسمه او یا شلمه، په دې مالک نشته. هو که د مالک سره دا پیسې پرتې وي او دا په زیات مقدار کې وي د نصاب برابر وي او مالک سره په دې کال تیر شو نو بیا د مالک په پیسو باندې زکات دی، د فصل زکات په مالک نشته ځکه چې د مالک فصل سره څه تعلق نه دی. دویم سوال یو ملګري کړی دی، ملګري نوم دی محمد عابد د ذل اصوات نه. سوال یې دا کړی دی یو جینۍ پلار کره لاړی شي او د هغې کور دومره لرې دی چې سفر مونځ پکې په لاره کیدلی شي، نو دا جینۍ چې کله پلار کره لاړی شي دا مقیمه شمارلی شي یا مسافره؟ جواب دا دی ګلابه چې وطن اصلي دا بدلیدی شي. د جینۍ خپل کور مثال کراچۍ دی، پلار هم د کراچۍ دی، کراچۍ اوسیدونکي جینۍ ده، هغه پېښور ته راواده شوه. اوس د دې جینۍ وطن اصلي پېښور ګڼلی شي، کراچۍ نه ده. کراچۍ خو د پلار کور دی، هلته خو په طور میلمنه ځي. نو دا چې کله په پېښور کې وي د خاوند په کور وي دا مقیم ده، خو چې کله پلار کره ځي نو دا مسافره ده، دا به سفرانه مونځ کوي. وجه د دې دا ده چې وطن اصلي بدل شوی دی او دلیل د دې دا دی چې صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د هغې طریقه دا وه چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګري شو نو صحابه کرامو د مکې نه مدینې ته هجرت وکړو. په مکه کې د پلار نیکه کورونه وو، هغه صحابه چې بیا مکې مکرمې ته رالل نو هغې ځان مسافر شمارو، سفرانه منځونه کول ځکه وطن اصلي مدینې ته بدل شوی. فلهذا دغه جینۍ چې بل کلی ته واده شوی ده یا یو سړي خپل کلی پرېښی دی او بل کلی کې آباد شوی دی نو د وطن اصلي بدل شو. کله چې وطن اصلي بدل شو نو د بل زوړ کلی ته چې راځي مسافر به شمارلی شي. والله اعلم بحقیقت الحال لأن علمه اتم واکمل. دریم سوال ملګري کړی دی محمد عاصم د ذلی بونیر نه چې د قسم اقسام څه دي اور کفاره څه ده؟ ګلابه قسم یو عهد ته وایي، یو کلکې ارادې ته وایي او د قسم درې مشهور اقسام علما ذکر کوي، څوک یې څلورم هم ذکر کوي. یو قسم دی هغې ته وایي قسم لغوه، بې ارادې قسم، یا د سړي الفاظ جوړ شوي هسې په نسه خبره قسم دی او قسم دی، قسم دی او قسم دی، نو په دې قسم باندې کفاره نشته. یو خو دا ده
چې د سړي عادت جوړ شي دا عادت بنفسه قبیح دی داسې کول نه دي پکار چې په هره خبره قسم 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 دا خلک پښتانه وي که نه وي عبدالرحمن بابا به وایي چې رښتیا خو لا رښتیا دروغ خو پرېږده په رښتیاو هم قسم مه خوره نو د قسم عادت جوړول د ټیک شی نه دی خو به هر حال که د چا عادت وي او هسې عام طور د زړه عزم یې نه وي هره خبره باندې وایي قسم دی قسم دی په داسې قسم باندې کفاره نشته او قسم یمین لغوه قسم لغوه دې ته هم وي چې تا ته یو سړي ووي چې هلکه زید یا پلانکې خو د مردان نه راورسېدو اوس تا لیدلی نه دی خو بل درته ووي تا د هغه په خبره اعتماد وکړو بل چا درنه تپوس وکړو تا وایې قسم دی چې زید خو د مردان نه رارسېدلی دی چې معلوماتو شو زید نو راغلی په دې قسم کې پتا کفاره ځکه نشته ستا اراده دا نه وه بلکې دا ستا نه په یېره شوی دی او تحقیق دته نه و د بل په خوله د اعتبار وکړو دا هم د یمین لغوه په قسم کې راځي او د دې کفاره نشته او دې باره کې قرآن فرمایي لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم الله رب العالمین تاسو په لغوه قسمونو سره نه نیسي یعنی د دې کفاره نشته البته داسې عادت مه جوړوه دویم قسم دی هغې ته وایي یمین منعقده ته عقد وکې کلکه اراده وکې مثال په طور دا د اراده وکړه چې آینده به زه دا کار نه کوم زما د په الله قسمی آینده به زه دا کار نه کوم داسې دي ووی اوس چې کله تا ووی چې آینده یعنی پر روان وخت کې په مستقبل کې به زه دا کار نه کوم دې ته وایي یمین منعقده اوس که دا قسم دی پوره کو مثال په طور تا ووي چې تر 10 ورځو پورې به زه زید دی کره نظم د پلانکي کره به نظم په الله مې دی قسمي نو که 10 ورځې پورې لا نړې نو ستا قسم پوره شو ته ګناهګار نه خو که چېرته کې ضرورت راغی مرګ وغیره رالل او ته لاړې د هغې کره په هغه 10 ورځو کې دننه نو تا قسم مات کو د یمین منعقده کې کفاره ده ته به کفاره ورکې او هغه کفاره دا د قرآن کریم فرمای اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون من اهلیکم او کسوتهم او تحریر رقبه دا غي طریقه دا د قسم د کفاری چې 10 مسکینانو ته به 2 ټیمه طعام ورکې درمیانه طعام من اوسط ما تطعمون په خپل کور والا چې کوم درمیانه طعام خوري نو چې قسم د مات کو یمین منعقده صورت کې په دې کې بعد تو مسکینانو ته غریبانانو ته 10 مسکینانو ته 2 ټیمه سحر او ماښام ته به ته خوراک ورکې خو داسې خوراک چې هغې پې ماړه شي ها چرګان او ګډن ضروري خبره نه ده بلکې عام درمیانه خوراک په وکړه څومره چې دی وس دی که داسې نه کې نو هر یو سړي له 10 مسکینانو کې هر یو له پیسې ورکا د سرسایې د صدقة الفطر برابر هر یو ته ورکه او حواله یې که ورته نو دا هم کافي ده یا چې کم دی نو 10 کسانو ته ښایسته درمیانه جوړې واخله اور که چرته کې داسې نه نو بیا قرآن کریم فرمایي چې من اوسط او تحریر رقبه یا غلام آزاد کا چې غلام د آزاد کو نو بس دا د قسم کفاره شو دا پوره شو اوس قرآن کریم وایي که چرته کې نه دی دا وسی چې غریب له طعام ورکې نه دی دا وسی چې تو غلام آزاد کی نو بیا فرمایي فمن لم یجد فصیام 3 ایام چې کله دا وس دی نه رسی نو بیا 3 ورځې روجې ونیسه امام ابو حنیفه رحم الله علیه وایي چې مسلسل ونیسه نو 3 ورځې روجې نیول دي بیا په هغه صورت کې چې ته دا طاقت نه لري اگر چې تا ته اختیار دی خو چې د دغې طاقت لري چې ته خوراک ورکولی شي یا غلام ازادولی شي بیا روجې مه نیسه او که چېرته کې دغه وس دی نه نو بیا 3 ایام 3 ورځې روجې دي دا به بیا ونیسي قرآن وایي دا ستاسو د قسمونو کفاره ده بله مسله په دې کې دا ده یمین غموس 3 نمبر دی په دروغه د یو کار نه انکار کول چې مثال په طور چاته ووې چې یاره زه د پلانکي کور ته نه وم تللی او ښه تللی په تیره زمانه کې د یو کار نه انکار کول په قسم سره دې ته وایي یمین غموس په دې کې کفاره نشته
دې ته یمین غموس وی په دې وجه چې دې کې غوپې دي الله به جهنم کې غوپې درکوي د دې کفاره نشته بس توبه او استغفار کوه الله به دې معاف کړي ورنه دا د عظیم ګناه کړی دی او دا خلک ډېر استعمالي عام طور دا قسم کیږي یو کار یې کړي ورته ویې لکه ستا د قسمي چې تا دا کار نه دی کړی وي او زما د قسمي چې ما دا کار نه دی کړی نو بیا وی کفاره به ورکم الله دې غرق مکه دی کې کفاره نشته دا یمین غموس دی جهنم کې به غوپې خوري دې وجه نه دا خوله ډېره په احتیاط استعمالوه بې ځایه قسمونه مه خوره یمین صابر هم یو قسم دی د قسم مثال په طور د بل چا په جایداد په دروغه باندې قسم وکړي چې زما دې په الله قسم دا زما جایداد دی نو که قبضه دې وکړه او کو دې نه کړه خو یو ګناه تا ته حاصل شو حدیث کې راځي الله به درته د ځمکې طوق بیا اچي چې د ځمکې لپاره دې قسم کو په ناجایزه طریقه دارنګې قسم چې کلم کې نو قسم به په غیر الله باندې نه کې بلکې قسم به په الله باندې کې او هم ناروا به نه کې چې بس ته عرضه کې چې کم دی د الله رب العالمین نوم اخلي او قسمونه کې یا داسې قسم بم نه کې چې ته وې نیکی به نه کوم ځکه قرآن فرمایي لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس داسې قسم به نه کې چې قسم مې دی په الله باندې چې مونځ به نه کوم زما د قسمې چې روژه به نه نیسم زما د قسمې چې نیکی به نه کوم داسې قسمونه به نه کې دا خو غلطه طریقه ده خو داسې قسم چې دی وکړو چې قسم دی چې مونځ به نه کوم د دې قسم حکم دا دی چې دا قسم مات کا مونځ وکړه او د دې قسم کفاره ورکړه بل ملګري سوال کړی دی محمود عالم د ضلع مانسهرې نه سوال ملګري دا کړی دی چې عام طور دوه کسان جګړه وکړي او یو کس لګي بل په چاقو وغیره زخمی کی نو وی په جرګه کې بیا د دنه جرمانه اغستل څنګه دي د دې مجرم نه جواب دا دی چې دا یو اسلامی امر دی چې تصلحو بین الناس کم کسانو منځ کې اختلاف راغی نو دوه کس مسلمانان دي د هغې منځ کې روغه وکړي اوس دو په چاړه چاقو باندې په دې بل ګزار کړی دی هغې زخمی کړی دی اوس خو د شریعت عدل دا دی انصاف دا دی حکم دا دی چې د باندې بم په چاقو گزار کیږي نو چې دی معاف کوي په چاقو په گزار نه کوي او د دې په عوض کې په د باندې جرګې والا جرمانه کیدي چې بای په د ډاکټر خرچه راغلی دا غریب دی خرچه وس نه لري طاقت نه لري نو کده په جرمانه کې خدا او دغه زخمی شوی مجروح سړی له ورکړه نو دا جایز دي کې سباق نشته ځکه دا صلح ده په دې طریقې صلح کیږي او زړونه په صفا کیږي او صلح د شریعت یو امر دی والله اعلم بالصواب ضیاء الدین بای د ضلع باجوړ نه سوال کړی دی چې د جمعې مبارکي ورکول یا د جمعې لپاره کارډونه چاپ کول یا په میسج کې دا ویل چې جمعه مبارک دا څنګه دي جواب دا د ګلاب شیخ صالح رحمه الله علیه شیخ فوزان وغیرہ ټولو ذکر کړي دي چې دا جایز نه دي عبداللہ ابن عباس رضی الله عنه په حدیث کې دي چې د مسلمانانو درې اختری دي د مسلمانانو درې اختری دي یو اختر د مسلمانانو د جمعې اختر دی بل عید الفطر بل عید الاضحى نو په دې کې عام طور باندې چې وګوره د سلفو طریقه دا ده چې په اخترونو کې مبارکي ثابت ده تقبل الله منا ومنکم صالح الاعمال وغیرہ دا الفاظ ثابت دي رستو سلف او آثار په دې کې شته د دې په خپل ځای وضاحت وکړو نو د اخترونو مبارکي ثابت ده خو د جمعې مبارکي ورکول د دې باره کې کارډونه چاپ کول د دې باره کې میسجونو باندې مبارکي ورکول دا جایز نه دي دی وجنا شیخ ابن باز رحمه الله علیه وغیرہ لیکلی دي ما کان السلف یهنئون بیوم الجمعه سلفو کې دا طریقه نه و چې د جمعې مبارکي یو بل ورکوله نو کم سیس چې په سلفو کې نه هغه بدعت دي د بدعت نه به مسلمانان ځان ساتي د جمعې مبارکي به نه ورکوي شمس الدین بای د ضلع کرک نه سوال کړی دی چې د سحر مون نه بعد او د مازیګر مون نه بعد اوده کېدل یعنی خوب کول څنګه دي جواب دا دی شیخ ابن عثیمین رحمه الله علیه تاسې لیکلی دي چې د مازیګر مون نه بعد اور د سحر مونځ نه بعد فورا دا خوب بهتر نه دی حرام ورته نه دی ویلي وی دا بهتر نه دی خو که چېرته کې یو طالب ټوله شپه مطالعه کړې ده
یا یو سړی دی هغه چې کوم دی ټوله ورځ دیاړي او مزدوري کړې ده ټوله شپه او هغه سحر مونځ وکړو او اوده شو دا جایز دی دې کې بیا هیڅ سباق نشته دې کې دا سختی نه ده پکار بعضې خلک وایي چې یاره روایت کې راځي چې رزق تقسیمولی شي او په رزق کې کمی راځي امام سرغانی رحم الله علیه او نور محدثینو هغه روایت موضوعي او کمزوري ګڼلي دي کم کې چې خلک وایي چې د سحر مون نه پس خوب مه کوه یا مازدیګر نه پس خوب مه کوه دې کې صحیح حدیث یو هم نشته هغه احادیث ټول چې کوم دی نو هغه ضعیف دي شیخ البانی رحم الله علیه یو طریقه د رسول الله وسلم په صحیحه کې ذکر کړی دا هغه وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه دا وا کله چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام منځ وکړو د سحر نو تربع فی مکانه سلورګوټی ځای کې بکیناستو او تر اشراق پورې بد الله حبیب ذکر او اسکار کول بیا به د اشراق نفل وکړل او ابین هم وته وی او بیا بلاړل بیا به نبی علیہ السلام نو مسنون طریقه دار چې سحر منځ پسې مو دکېګا ذکر اذکار کوا الله یاد کا او که ضرورت یا در باندې خوب غلبه وکړه نو بیا په دې کې څه مسئله نشته او بیا دا جایز قدری دی طبي نقصانات دی پکې وجود کې سستیا راولي انسان ناراض کوي بعض علما وایي چې په سر باندې بوج راولي دا د طب خبرې دي خو کم چې شرعي مسله ده نو شیخ ابن باز رحم الله علیه فرمایي لا نعلم فيه شیئا ولا حرج فی ذلک دې کې هیڅ ګناه نشته که سړی د سحر مون نه بعد اوده شو او یا یو سړی د مازدیګر مون نه بعد اوده شو خوب ورکې جایز دی او بهتره نه دی بل ملګری سوال کړی دی ظاهر محمد د ضلع نوشهره وی بغیر اجازت د چا وائی پای استعمالول یا پاسورډ معلومول او بیا پاغه باندې پپټ نت کول دا څنګه دی جواب دا دی ګلابا مذهب اسلام یو ډیر جامع دین دی د انسانیت د حقوق ډېر لوی لحاظ کړی دی غلا په اسلام کې حرام ده او د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم حدیث دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لا يحل مال امرئ الا بطيب نفسه یا الا بطيب نفس منه د یو سړي مال بغیر د اجازت داغه استعمالول حلال نه دی یعنی حرام دی اور دغه رنګ یو سیز چې د زړه اجازه د زړه خوشحالي پکې نه اسیره ته او وکړو دا او وکړو د دې باوجود هم استعمال العلماء مکروه غړي ځکه د زړه خوشحالي نه ده نو پر دې مال بغیر اجازه ته استعمالول حرام دي ناروا دي په دې چې څومره پیسې راځي مثال تا پاسورډ معلوم کو داغه د نت نه خپل نت چلے یا د هغه سی استعماله هغه د څومره روپو دی او څومره نقصان تا د هغه وکړو یا د هغه نه دی بیجا ته څومره فایده راواغسته د قیامت په ورځ به ته غلاګر شمارلی شي او د دې به ذمه دارې دې څونو نه ځان ساتل پکار دي ټایم خو به زیات نه وي چې ملګري تنګ نه شي مولوي صاحب څه سوالات پاتې دي دا به وکړو مختصر حافظ سعود احمد صاحب اشاعتی د ذل ثوابینا ای سوال کړی دی چې آیا په مواضع مخصوصو کې او په منصوص مواضعو کې څوک د مړو د اورېدو یعنی د سماع موتا قایلي آیا دې په دې باندې کافر کیږي او کنه دا مسله د ډیرو ملګرو ده مواضع مخصوصه او منصوصه درې ځایونه دي چې هلته کې خلک د مړو د اورېدو قول کوي یو خو هغه موقع وه قلیب بدر چې رسول الله وسلم په بدر کې هغه مشرکانو سره خطاب کړو هغې سره خبرې کړې وې هغه معجزه د رسول الله صلی الله علیه وسلم او اتفاقی قول دی هغې کې څه خبرې نشته عائشہ صدیقه رضی الله عنها فرمایي چې دا یې نه دي ویلي چې دې ښه اوري بلکې هغې ویلي دی په عذاب باندې پوهیږي یسمعون نه دی ویلي یعلمون ویلی دی هلته هم د اورېدو قول نه دی کړی عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها خو به هر حال محدثینو او علماو دغه ځای د هغه مخصوص مواضعو نه شمارلی دی چې رسول الله وسلم خبرې کولې او مړو اورېدل دا خو د عیسی علیه السلام هم معجزه وه و احیی الموتی باذن الله دې کې خو جنگ نشته رسول الله وسلم خبرې کاغي اورېدلي ومي هیڅ کلام ورکې نشته د ټولو مت په اتفاق دی څوک منکر نشته علمي اختلاف ځان لي دویمه خبره هغه دا د مړي د خپو کشار اوري کنه اوري لکه بخاري کې چې حدیث راځي یسمعو قرع نعالهم چې دا مړي د خپو کشار اوري او دله فرشتې راځي نو دا هغه دویم ځای دی چې دی کې د سماع موتا قول محدثینو کړی دی
نو که څوک دا وی چې رسول الله وسلم خبرې کولې په قلیب بدر کې او مشرکانو اورېدې دا سړی مشرک نه دی ځکه چې دا په نص سره ثابت ځای دی داسې ځای کې په مواضع مخصوصو کې او په مواضع منصوصو کې د سماع موتا قائل ته کافر او مشرک ویل د عظیم ظلم دی داسې کول نه دي پکار ډیر په انصاف داخله استعمالول پکار دي قرآن فرمایي واذا قلتم فعدلوا کله چې وینا کوي نو ډیره د انصاف کوي دویم د قرع النعال دا موقع ده دی کې اگر چې ډیر محدثین په دي دي چې هغه وایي دا یسمع قرع نعالهم دی دته اورولی شي یعنی پرشتي وته اوري د عام خلکو د خپو کچار دی نه اوري څوک وایي چې دا کنایه ده لکه انور شاه کشمیر رحم الله علیه چې وایي چې دا سرعت اتیان ملائکه نه کنایه ده څوک دا وایي چې یاره محمول علی الشرطیت کدی ژوندې وینو د خپو کشار اورېدلې وي خو ژوندې نه دی نو د خپو کشار نه اوري خلک مختلف توجیهات کوي خو به هر حال که څوک په دې ځای کې د حدیث د ظاهر باندې عمل کوي او وایي چې آو دا قرع النعال دا د خپو کشار واحد هغه ځایونو نه دی چې دلته مړي اوري ځکه چې حدیث متواتر پکې وارد دی نو دا سړی په دې مشرک بالکل نه دی او دا د ډیرو محدثینو مسلک دی ته چې د قرع النعال قائل ته کافر وې امام بخاری مشرک شو هغه کافر شو بیا محدثین علامہ طیبی دارنګ مولا علی قاری احنافو کې دنیا ائمه علماء کرام ډیر لوی امت د انسانانو متواتر په دې روان دي چې دلته کې د قرع النعال قول کوي آیا دا ټول امت به مشرک کې دا ټول امت به کافر کې او دې حدیث سره بسکه او حدیث ته چې ته منګړت وې یو خودي علمی تعویل غزان لچې دی هغه کې د اهل حدیث ملګریم گزاره کوي خو یو د په حدیث بے ځای جرح کولو حدیث ته منګړت ویل نو د سوارلس سوه کاله کې په دې امت مسلمه کې داسې څوک دي چې دا حدیث منګړت شمارلی دی ته خو وښایه که نه که نه د جرح او په تعدیل کې به مونږ هغه د محدثینو اصول پرېږدو په خپل عقل به و چې دا د قرآن خلاف دا د قرآن خلاف د قرآن دا مخالفت به ته معلومې او زه به معلوموم که نه دا به چې کم دی نو محدثین معلومو تک دا حدیث معلول گڑنو محدثین و اصول والا ویلو پر اتفاقو چه فند علل الحدیث پا امام داری قطنی ختم دے تب مخ کی پلارتوب نکے سلورم صدین بعد دا اختیار تا چادر کردے چه تو خپل جرح و تعدیل کے خپل جرح بنکے تب نقل کے ابن حجر اسقلانی رحم اللہ علیہ دمر لوے سڑے دے چه غرد علم آغم چه جرح حقیق قابل قبول بنی اغب ہوئی رجالو سے قاتل رجال مبارک باغه خبره کوي خپل جرح او تعدیل بنه کوي اب نقل کوي هم ده باغی کلام شتا خو به هر حال محدثینو د مواضع مخصوصو منصوصو نه یو ځای دغه مشمار کړی دی دغه ځای کې قائل کافر نه دی اذان له خبر ده چې اصل فتاوی والا نور خوه علماء هغه ته سلام د دعا ویل دي سلام تحیه نه دی ویل هغه علمی اختلاف دی هغه کې دواړه جانب گزاره کوي خو قائل تبا پر درې مکو کې قلیب بدر قرع النعال اور سلام دی دریو مواضعو کی دو سماع اموات پا مسئلہ کی اختلاف رائے علمی ہوکا لیکن دا دی قائل تا مشرک وائل کافر وائل دا دا انصاف نبار خبر دا هذا ما عندي والله تعالی اعلم وعلمه اتم و اکمل گرانو مینوالو سو مختصر سوالات جوابات مونگ اکرل دا قرآن و سنت پرانا کې مو د حل کولو کوشش کړی دی انسان ډېر کمزور دی او د انسان علم هم دومره نه دی د انسان سمج او حافظه هم دومره نه ده انسانانو نه غلطي کیږي که سم مناسب ویلي او په میډیا عوامو ته فایده رسیدلی رب العالمین دی د زمونږ دپاره د خیر ذریعه وګرځوي سزایونو کې چې خطا شوي یو د انساني او د بشري تقاضو مطابق الله دې موږ ته معافي وکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین